نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو عظیم قربانی ستاسو مخیتمونن راوڑی ده. تفسیر عزیزی یو عجیب واقعیا را نقل کری چکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د غزوه تبوک په موقع باندې د چندې اعلان وکړو او د چندې د اعلان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واوریدو. نو د کور ټول سامان راوړو او په چنده کې واچولو. نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم د چندې आवाज بیا وکړو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما خپل پلار په کور کې ولیدو چې د کور په دیوالونو لاس وحلو. ما ورته وویل پلاره څه شی کوي او څه ګوري؟ د کور ټول سامان خو تاسو په چنده کې ورکړو. هغوی راته وویل چې لورې په دې دیوال کې ما یو ستن لیدلې وه، هغه ګورم حسینه چې د ابوبکر په کور کې هغه پاتې شي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته وویل په ستن څه کوي؟ هغوی راته وویل هغه ستن هم د نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم په چنده کې اچوما. د دې دپاره که چېرته یو مجاهد ته د جامو ګنډلو ضرورت راشي نو هغه به پرې جامې وګنډي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما چې پلار می هغه ستن هم چندې ته ویوړه. کله چې حضرت حضور صلی الله علیه وسلم د چندې دپاره اخري اعلان وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلو جامو ته وکتل. د ځان سره یې وویل ابوبکر ستا جامې ډېرې قیمتي دي، ستا پیغمبر نن د چندې اعلان کوي، هغه ته د چندې ضرورت دی. نو دوی بازار ته لاړو، کومې جامې چې اغوستې وې هغه یې په 22 درهمه خرڅ کړې او ځان له یې د ټاټ جامې واغستې، هغه یې واغوستې او کوم درهم چې پاتې شو هغه یې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په چنده کې ورکړې. کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیدو چې د ټاټ جامې اغوستې نو پوښتنه یې ترېنه وکړه ابوبکر تا خو د ټاټ جامې اغوستې دي، هغه نورې جامې دې څه کړې؟ دوی چوپ پاتې شو، هیڅ جواب یې ورنه کړو. په دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام راغلی او د مسجد نبوي په دروازه کې ودرېدو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل نو ویلیدو چې جبریل علیه السلام هم د ټاټ جامې اغوستې وي. پیغمبر علیه السلام ورنه پوښتنه وکړه جبریله نن خو تا د ټاټ لباس اغوستی دی، دا ولې؟ هغوی ورته وویل ای د الله رسوله تا ته پته نشته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ستاسو په عشق او محبت کې خپلې جامې خرڅې کړي دي او په خپله یې د ټاټ جامې اغوستې دي. نن د الله جل جلاله حضرت ابوبکر صدیق په دې عمل دومره خوشاله شو او الله تعالی د رحمت دومره په جوش کې راغلی. د اسمانونو ټولو فرښتو ته یې حکم کړی چې تاسو د حضرت ابوبکر صدیق غوندې لباس واغوندئ او ما ته یې حکم وکړو ای جبریله د ځان سره 80,000 فرښتې بوځه، ټول د ټاټ لباس واغوندئ، د مدینې منورې په کوڅو کې وګرځئ او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سنتو باندې عمل وکړئ او زما محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مبارکي ورکړئ. که چېرته ستا په امت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان کسان موجود وي نو د دنیا یو طاقت به هم ستاسو مقابله ونه کړي او نه به په تاسو ته شکست درکړي، یعنی تاسو ته به څوک شکست هم در نه کړي، بل دا چې الله جل جلاله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته سلام رالیږلی دی. دې ته کلک عشق او محبت وایي چې د اسمان فرښتې هم د دوی په محبت باندې فخر کوي. الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابوبکر صدیق غوندې مجاهد د هغه په شان په سنتو باندې عمل کولو مونږ له توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.